السلام علیکم. تاسو ګورئ سنو پښتونخوا، زه عرفان حسین علي. دا وخت سیلابي صورتحال چې کوم دی هغه په ضلع شانګله کې هم شروع دی. که د پرون د باران خبره مونږ وکړو، د هغې نه وروستو مختلف خوړونه، سیندونه، په هغې کې تندرونه هم لګېدلي دي. اوبه چې کوم دی هغه پکې سیوا شوي دي. په ټوله شانګله کې دا وخت مختلفو تندرونو له وجې د ریسکیو ذرایعو تر مخه دا ویل کېږي چې یو زنانه هغې د ځان سره وړې ده او لا تر اوسه پورې هغه لاپته ده. د دې سره سره په دریای سیند کې د اوبو د فلو سیوا کېدلو له وجې نه مختلف کورونه چې کوم دی هغه هم څه شوي دي، خالي کړلې شوي دي. دا شانتې خان خوړ چې کوم دی په هغې کې هم د اوبو مقدار سیوا شوی دی او هلته هم د اوبو فلو چې کومه دا ډېره زیاتې سیوا شوې ده او دلته هم کورونه خالي کړلې شوي دي. ما سره دا وخت تحصیلدار بشام چې کوم دی هغه ولاړ دی. د هغې نه به پوښتو چې د هغې څه اقدامات روان دي او څه هغې تر اوسه پورې کړي دي. تحصیلدار صاحب ډېره مننه کوو او دا راته ووایې چې اوبو کې زیاتوالی چې کوم دی هغه روان دی، نو تاسو څه اقدامات کړي دي او څه اقدامات تاسو روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان اول خو تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او د پروګرام له کوریج ورکړو. نو د تحصیل انتظامیه د طرف نه، د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د طرف نه، چونکې سهار نه مونږ راوتلي وو، اول مونږ په سیند باندې وګرځېدو. سیند په غاړه چې څومره کورونه وو هغه کورونه مونږ خالي کړه او څومره خلک چې د سیند په غاړه باندې ولاړ وي. بل مونږ په جوماتونو کې اعلانات وکړه د موازینو په هغوی سره، هغوی هم اعلانونه کړي دي او بل د هغې نه علاوه مونږ په خپله هم ګرځو. زمونږ ریونیو سټاف چې څومره دی، ریسکیو چې څومره دی، یا پولیس ډپارټمنټ چې څومره دی، هغه زموږ سره روان دي او مونږ په خوړونو باندې ګرځو چې په خوړونو باندې څومره خلک دی هغه خلک مونږ لر کوو. او بل د هغې نه علاوه چې کوم کورونه دي هغه کورونه مونږ تقریبا خالي کړي دي. بیا هم زمونږ خلکو ته دا پر زور هغوی ته زمونږ دا مطالبه ده د هغوی نه چې هغوی دې خوړونو ته نه ځي او د چا کورونه چې خوړ ته نږدې دي نو هغوی دې مهرباني وکړي چې هغه خپل کورونه هغوی په خپله خالي کړي. که چونکې هغوی نه خالي کوي نو بیا موږ فورس کوو او په زور به موږ هغه کورونه د هغوی نه خالي کوو. تحصیلدار صاحب دا هم راته اوبو کې زیاتوالی روان دی، نو څومره خطرناک یې کېدلی؟ نو یو خو پریډکشن خو دا دی چې د سبا نه تقریبا د 23 تاریخه پورې به دا بارانونه داسې وي. نو که دا بارانونه په دې لیول باندې شروع شوي او په داسې کېږي نو د خوړ په فلو کې به انتهایي ډېره زیات اضافه کېږي. نو موږ له پکار ده چې موږ احتیاطي تدابیر اختیار کړو. نو په دې وجه باندې به هغه کم نقصان چې دی د هغې نه موږ هم بچو او څومره عوام چې زموږ دی هغه به هم دغه نقصان نه بچي. ډېره مننه کوو. دا موږ سره تحصیلدار بشام سیلابي چې کوم صورتحال روان دی د هغې په اړه به تاسو موږ د سنو پښتونخوا افیشل پیج نه خبرو. زموږ سره اوسئ.